حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ډیر شای صفتونه خدری صفتونه د قرآن هم بیان کړي دي. الله فرمای امن هو قائم آناء الليل، وما بندگانو کې یو داسې بنده هم شته دی چې هغه ټوله شپه ماته ولاړ وي. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بی فرمائی وی حضرت عثمان غنی دا طریقہ وا چې اول شپه به وده شو بیا به راپاسېدو، بیا به د شپې اخیر حصې پورې د عبادت کوو. یاد وساتئ تا او ما خو پاسېدی نه شو، خو یوه اسانه نسخه درته ښیم. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې ماسخوتن مونځ په جمع سره وکړي او بیا سهار مونځ په جمع سره وکړي، نو د ماسخوتن مونځ په برکت سره دته د نیمې شپې عبادت ثواب ملو شي، او د سهار مونځ جمع سره ادا کولو په برکت سره د نیمې شپې ثواب دته ملو شي. نو گویا کې څوک هم چې ماسخوتن او سهار جمع مونځ وکړي دغه سړي ټوله شپه په عبادت کې ولیکلی شي. اسانه طریقه. مو خو کمزوري، مو خو نشو ودرېده، بهرحال دا خو کولی شو کنه ورکعوا مع الراکعین، رکوع کوونکو سره رکوع کوئ دا واجب. نو حضرت عثمان ذوالنورین هغه هستی چې شپه به د په عبادت کې تیروله. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دومره عبادت کولو. بخاری حدیث شاید دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حتی تورمت قدمه، نبی علیہ السلام با دومره عبادت کولو چې د خپو کې به کرخه وشوي، وینه به تیرا روانه شوي، خپې پونده به وپړسېدلې. نو ما ورته وې قربان ته خو هغه هستی چې ستا له خاطره الله د مخکینیو وروستنیو ګناهونه هم معاف کړي دي، نو تاسو ولې؟ نو ما ته وی اولا اکون عبدا شکورا، ای زما بیبی زه د الله شکر گزارو بندگانو نه نشم؟ یاد وساتئ دین په دوه شیزونو باندې مضبوطیږي د انسان، یو خوف ته یو رجا دی. خوف د الله یری له وجې نه یوه ګناه نه کول، او رجا الله نه رحمت امید ساتلو له جهته عبادت کول. کتا کے خوف او رجا وی بیا به ته عبادت کوي، کتا کے خوف او رجا نوی بیا ته عبادت نشي کول. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام یو ځل نه سو ځله د دې پاره د بخنې دعاګانې کړې، د جنت دعاګانې کړې، خو خوف دومره زیات چې یو ځل دی بیمار شو. نبی علیہ السلام ته تپوس ته راغی، نو دی څه کوي؟ خپل رخسار مبارک، خپل مخ مبارک په ځمکه باندې ایښودی دی. نبی علیہ السلام چې وکتلو له سترګو نه اوښکې راغلې. نبی علیہ السلام ورته فرمایي ای عثمان خپل سر اوچت کړه ځمکې نه، ولې دې په خاورو کې مخ ایښودی دی؟ وایي قربان الله نه یریږم، کیدای شي الله ما ته ووایي چې ای عثمان زه له تا نه راضي نه یم، نو زه به څه کوم؟ حالت ته بیماری کې دومره خوف ساتي.